والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب اداء الخمس من الإيمان. مناسبت بالکل واضح دی. اگر مناسبت سره اغدا چه ایمان کتاب الایمان سره مناسبت پیدا شو من الایمان وغیرہ اور مخی باب سره سے مناسبت ہو. مخی داوی چه استبراد دینوں کا الحلال بین والحرام بین. نو خمس ورکر وره تو خمس دا غنیمت دی ورنکو دا تعالی حرام دی. خمس دا غنیمت ورکا کلی ورنکا تعالی حرام دی. دا مو آیا دا خما کردلی دی جہاد خما کردلی دی. دا قطع خونوی چی جہاد ما کردلی دی او دا ما کردلی دی. خمس دا غنیمت لازم ورکا. نو دے مخی سر مناسبت دی دا حرامونا بچی. خود غرض امام بخاری اقا سرور خبرو نواپس دارشا مرجع او باندې رد دی کہ تاسو وایي طاعت فائدہ نه رسي. خمس ادا یو پټه شعبه د ایمان د لوی طاعت دی او حصر په هغه پکې وایي حصر په خمسو کې نشتا. دا د خمس پکې دا شعبه ده امر شعبه خصلت ټول ورته ویل شي. نو حصر په خمسو کې نشتا. اشهر اغلب اجناس عالیه ذکر کړی دي او بل بسویما بل دا چې رد کوي په مرجع او عاد کوي د خصال او د شعاب د ایمان او ترغیب د خصلت کوي. دا قضاوی خبرو ته واپس راغی. اوس براشو مولانا صاحب یو دا چې کلام فراویانو باندې مختصرا او دویم شرح د حدیث دا او دیم په دې حدیث باندې اوسو اعتراضات دي ایرادات او داغی جوابونه او سرورما خبره مسائل مستنبطه دي ضرور خبری دي. نصر الله شوصا وبه قال حدثنا علي بن الجهد. علي بن الجهد دا امام بخاری و دا امام مسلم دا دی صحیحین و دا شیخین و استاذ دی او سیقر اوی دی او شعبہ ابن الحجاج یو دلنا بار تاسووے. شعبہ ابن الحجاج چه ما تاسو تویلیو چه امیر المؤمنین فی الحدیث دی. یاد دی امیر المؤمنین فی الحدیث او دامیم در تویلیو چه دا متدریس دا ولی دا دبلی دیر روی نقصانی شیره دا مقوله مویلیو چه لأن اخرن من السماء احب الی من ان ادلسا. نروی شخصیت شعبہ اکبر من السوری بعشر سنین فترمیدی کی مدد طویلی دی. یا اور بسیل آشا دا شعبہ استاذ سوکتے ابو جمرہ. مولانا صاحب ابو جمرہ سوکتے ابو جمرہ تابعی دی او برا مخشیدی لکلی دی کہ نصری نون دے لبدان کو یو نصری نون دے نصر پسوات سا او دا پلار نمی عمران دے ابو جمرہ نصر بن عمران او دا عبدالقیس قبیلی سر تعلق کرے. عبدالقیس اس مولانا سے ابتدام پر کوئی گئی. عبدالقیس دا یو شاخ دے دا ربیعہ. عبدالقیس یو شاخ دے دا ربیعہ او ربیعہ او مزر دا دوارا رونا پاتی شوی گئی. دا دلان لگو کوئی کہا دیدہ عبدالقیس قبیلی سر تعلق کری ابو جمرہ.
او عبدالقیس او ربیعه. د عبدالقیس د ربیعه شاخ دی. ربیعه ډېر لوی علاقات باندې تقسیم دي. نن سبا دا چې څومره اردن دی، عمان دی، بحرین دی، کویت دی، دا متحده امارات دی، دا ټول د ربیعه اولاد دی. دا ټول ربیعه دي. او د مکې خلک چې کوم قریش دي او د هغې نه ګردونوا خلک دي، دې ټولو ته مضر وایي. د مکې خلک او د مکې نه ګردونوا چې څومره دي، قریش او عروبه الیهم، دا ټول چې دي دوی ته مضر وایي. بدباد سره څه ورته وایي؟ مضر. او عبدالقیس دی، د عبدالقیس ته دی، د هغه شاخ د ربیعه دی. ربیعه ډېر علاقه ده چې څومره د زمونږ د بحر ته، بحر هند ته نږدې دا کومې علاقې دي، ما تاسو ته ووایي چې عمان هم ورته وایي. او بل څه شی دی؟ اردن نه، اردن تېر وتم، اردن شام سره دی. اردن مخکې په شام کې داخل و، اردن شام کې داخل و، عمان ورته وایي. او خوا کې ورسره بحرین دی، خوا کې ورسره کویت دی. دا علاقې دا متحده عرب امارات چې ورته وایي. عمان او عمان بالکل زمونږ د بلوچستان د ګوادر ته بالکل مخامخ دی. ګوادر ته کې چې ودرېږي نو تا ته د عمان بجلی ښکارېږي، بالکل دریاب نه پورې لاړی. نو عمان ورته وایي، خوا کې ورسره بحرین دی، خوا کې ورسره کویت دی. او دا متحده عرب امارات دا ربیعه دا عبدالقیس د هغې شاخ دی. او مکه مکرمه او هغې سره ګیر چاپېره چې نورې کوم علاقې وې هغې ته به یې مضر وې. مولانا صاحب دا نظار نه دی، دا نظار څلور زامن، یو ته به یې ربیعه وي، نو د هغې اولاد ته ربیعه وي. یو ته یې مضر وي، د نظار په دې سره نظار. یو ته به یې مضر وي، نو د هغې اولاد ته مضر وي. یو ته یې انمار وي، د هغې اولاد ته انمار وایي. یو ته یو نوم زید و، د هغې به اسونه ډېر خوښ وو، نو زید الخیل به یې ورته وي، نو د هغې اولاد ته زید وایي. هغه د پلارانو نیکونه دي. نو د نظار څو زامن شو؟ څلور. یاد یې کړئ، څو زامن شو؟ څلور. یو ربیعه، یو مضر، یو انمار، یو زید الخیل. دا څلور زامن وو. نو د دې څلورو زامنو نه دا ټول عرب ډک دی. بیا دا خواره دي په دنیا کې، دا څلور زامنو بچي، نو دا دنیا ترې نه ډکه ده. نو اوس به راشي ابو جمره، دی د عبدالقیس سره تعلق لري. ورپسې شه مولانا دا د عراق سالانه هم پکې ده، ولې د عراق سالانه پکې ده. او د عراق زیاتره علاقه کوفه او بصره او ایران، دې ته به فارس وي. دا ګډ ګډ ښارونه دي ته به څه وي؟ فارس به ورته وي. او چې دا کومه علاقه نن د فلسطین ده، فلسطین او اسرائیل ورته وایي. او وختي معاصر هم واخیسته اردن او شام، سوریا چې ورته وایي، دا ټول شام، دا وروسته تقسیم شوي دي. سوریا چې ورته نن وایي شام، دا شو، اردن شو، فلسطین شو، او اسرائیل شو، دا غزه او دا ټول علاقې دې ته به شام وایي. او دې نه دې غاړه مصر، مصر اوس هم په خپل حال باقي پاتې دی. مصر نو اخوا شام، ورپسې دې خوا مصر، او د مصر نه دې غاړه د دریاب په دې غاړه بیا دا قومونه ربیعه. او بیا دې طرف ته بیا د جدید د دریاب نه دې غاړه مکه مکرمه دا علاقه، دې علاقې ته به مضر وي. مخکې ده. نو ابو جمره وی قال كنت اقعد کېناستېدم سره د ابن عباس نه، د عبدالله ابن عباس سره به کېناستېدم. کوم ځای کې؟ په بصره کې. عبدالله ابن عباس د حضرت علي رضی الله عنه په زمانه کې د بصرې ګورنر و. علي چې کله بادشاه و، نو د بصرې ګورنر والي عبدالله ابن عباس و. نو زه به د بصرې والي ابن عباس سره کېناستېدم. نو فیجلسنی علی سریره، زه به په خپل تخت باندې کېنولم، کوم چې د ګورنر او د بادشاهۍ کوم تخت دی هغې به کېنولم. ولې به کېناوم؟ دلته مولانا صاحب دوه خبرې ستا شارحینو لیکلي. یو خو دا چې
چې ابن عباس عربي او د بصرې د خلکو ژبه هغه زمانه کې فارسي وه. ما خو دا ورته وویل چې بصره، کوفه، ایران دا یو ملک و او صحیح سره افغانستان هم ورسره وه. نو دا ټول یو ملک و، د دې ژبه فارسي وه. دا خو اوس پکې عرب وردن نه شو او صحابه لاړل کوفې ته، نو هغې د صحابو نه بیا عربي زده کړه او عربي په دې وجه زده کړه چې هغه زمانه کې ټول علم د قرآن او د سنت سکول کالج خو نو قرآن او سنت دپاره بیا عربي په مدرسو کې زده کوله. او صحابه ډېر زیات تعداد کې کوفې ته راغلل. علي صاحب کوفې ته تللی و، ډېر اکثریت د صحابو، نو بیا دوی عربي زده کړه. نو اوس عراق تقریبا کوفه بصره ټول عرب دي، خو دا ګورې اصل عرب نه دی. ٹھیک ده که د صحابو کوم اولاد پکې وی به اصل عربي، نو ټول د فارسیانو بچي اولاد دی. نو د بصرې گورنر و هغه عربي ورته فارسي نه ورته، نو ابو جمره کېنو ځان سره چې ده به ترجماني کې، نو په تختې دپاره کېني چې فارسیان به راځي، ما ته به خامخا گورنر نه خلک راځي، د هغې په ژبه نه پوهېږم، ته به زما ترجماني هغې ته کې د هغې به ما ته کې. ابو جمره عالم و، عربي م ورته او فارسي م ورته، یو وجه. دویمه وجه یو بله ده، بابا کتاب الحج کې راځي دلته بجټ پکې نه راځي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به د قران نه منع کوله. قران حج، قران څه چې عمره او حج په یو احرام کې وکړي، په یو نیت. عمره او حج په یو احرام کې وکړي، په یو نیت. عمر منع کوله، دا به نه کوي. حضرت عثمان رضی الله عنه منع کوله، دا به نه کوي. او د هغې د منع وجې به درته وایم. نو حضرت علي رضی الله عنه حج لته او د قران نیت یې وکړو. نو ډېرو خلکو مخالفین خو شته، هغې ورباندې اعتراض وکړو، یا د امیرالمؤمنین ستا نه مخکې عثمان هغه قران منع کوه، د هغه نه مخکې حضرت عمر فاروق قران منع کوه، ته ولې قران نیت کوې؟ حضرت علي وی رسول الله مبارک قارئ و، زه ځکه د قران نیت کوم او باقي که چا څه خوښې کوي. نو دلته به سوال راځي او یقینا دا به په دلایلو ثابتوم په کتاب الحج ترمذي بخاري کې چې حضور پاک قارئ و او د حج درې قسمونه د افراد او تمتع او قران. نو بیا ولې عمر او عثمان منع کوله؟ ما درته وختي وویل چې دا جوابونه به ټول کتاب الحج کې راځي. نو ده ویل نو خلک خو بعضې کسان مخالفین وي، هغې به دغه وکړل، د تعریضات وکړل چې عمر او عثمان منع کوله، خلک به یې منع کړو، بلکې حضرت عمر به خلک وهل چې قران وکوي او د نیت وکړو. نو دې ابو جمره د شپې خوب ولیده، وی خوب مې ولیده او په خوب کې ماته یو قایل وایي چې حج مبرور و عمرة متقبله، دا حج مقبول دی او د اختلاف چې حج او عمره په یو احرام کې وي، په یو نیت وي، نو حج مبرور و عمرة متقبله، حج مبرور دی او عمره مقبوله ده. هغه خوب یې حضرت ابن عباس ته بیان کړ چې ما خو دغسې خوب ولید، ما پرې ډېر زیات خوشحاله شو چې دا خو ډېر زما د رأی موافق خوب ولیده. نو د ځان سره د کېناستېدو دواړه وجې ووایه که نه، اسبابو کې خو تضاحم نشته، اسبابو کې تضاحم نشته، دواړه وجې ووایه که نه. یو سړی ویله که په موټرسایکل مدرسې ته رالم او بیا وایي پیاده راشم، ټیک ده خبره، موټرسایکل څه باندې به موټرسایکل داخلي او څه باندې به پیاده راشم، خیر و خلاص. نو امید دا چې ترجماني کوله، امید ابن عباس دغه، امید حضرت ابن عباس یادو، ابن عباس د حج حرام د قران لګولې، نو امید ابن عباس د هغې قران د حج تاییدي خوب ولیده. نو ځکه یې ځان سره کېنولم، فیجلسون علی سریرې. نو فقال ویرات ابن عباس اقیم عندي ما سره اقامت وکړه، یعنې ما سره اوسېږه زما حتی اجعل لك سهما من مالي، چې ته د خپلې مال نه یو حصه مقرر کړه. د مال نه مراد خو یا د بیت المال ماخوره او ده ته یې نسبت یې ځان ته ولې وکړو من مالي، ځکه چې د بیت المال متصرف والي وي، نو مالي کې نسبت ځان ته وکړو من حیث التصرف، چې تصرف یې زما دی، زه والي ما تصرف یې زما دی، لکه من مالي یې ووایي. او یا دا چې زما خپله کومه تنخوا ده، هغه تنخوا کې ویسه درکوم، ولې؟ لکه ته ما له فایده راکړې، ما ته ترجماني کوې، نو مالي زما د خپلې تنخوا نه به تاله زه حصه درکوم، ما سره حساب شه. فاقمت معه شهرین، 2 میاشتې مو سره وخت دی. په 2 میاشتو کې ابن عباس فارسي بیا زده کړه. فارسي خو ډېره اسانه ژبه ده او ډېره په اسانه، په ټولو ژبو کې اسانه ژبه فارسي ده او ډېره په اسانه زده کېږي. 2 میاشتې مو سره تېرې کړې. ثم قال، بیا راته ابن عباس وویل چې ورسره ناست وم، نو حدیث رسول الله مې راته ویل. ول صحابه شغل همدغه دی،
دا حدیث ہوئی کہ ان وقت عبد القیس لما اتو کہ عبد القیس وفد را اور دا اولی دا حدیث ہوئی ذکر ماتا ہوتا وقت ہوئی کہ ابو جمرہ تعلق دا عبد القیس سارا دے دا سے حدیث ہوئی جس دا قوم را قلی رسول اللہ مبارک لا اور زناس دوما ناغد اقبل قوم اواقع درتوے ثم قال نبی اقوی ابن عباس کہ ان وقت عبد القیس وفد عبد القیس لما اتو اراد النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو قال او فرمائے لسب کہ من القوم دا قوم صوت دے او من الوقت شک تراوینا دے نو او دا شک تراوی بتاتو تماوی دا دینا پس قال مقدری کہ حضور پاک قوم نفرد ویلے دے وفد ویلے دے من القوم یا من الوفد قوم بھی جانے اس میں جمع او وفد ام اس میں جمع گانو کسالو تا ہوئی وافد اصل کی جرگتی تا ہوئی جس وقت چاہتا فیدے دا پاری ہو لا شیب اللہ تو ابتکا وفد موتا ہوئی من القوم یا من الوفد اس مولانا سے دا کسان سمرر تو کوئی سلویش کسان سو کوئی پینزہ سلویش کسان سو کوئی دیار رس کسان سو کوئی سور رس سو کوئی سلویش کسان سو کوئی پندوس کسان سو کوئی دیار رس کسان سو کوئی سوار رس کسان او لوئی مسئل نباد علماء ہوئی کوئی سبا کی امراؤ او سعام خلق تو چاچے کم عادت ذکر کرے دے نو عمرش میرے دے چاچے زیاد عادت ذکر کرے دے نو ٹوڑے ذکر کرے چاچے کم عادت ذکر کرے دے عمرے ذکر کرے چاچے زیاد ذکر کرے دے اگر توابع مسئلہ ذکر کرے دے کوئی شبہ خبر لیکن مولانا صاحب تمہارا جواب نہیں سوال دا وفد یودا نگی راغلے دا متعدد وقتونو کی راغلے دے نو یو وقت کی تعداد یوم رو بل وقت کی تعداد زیادہ در کل راغلے دے نو بعد حضرات وی اورس ویدہ پر نحم حجرے راغلے دے نحم حجرے دے وعام الوفود وی سنت الوفود یا عام الوفود چکر مکہ فتح شو پاتم حجرے کی نو صاحب من پناہم حجرے کی دا دنیا روانا و مدینے تو مسلمانے دے دار یو قوم وفد و مشران بنا روان او لس کو شل کو دیش کو مدینے تمرالن اور رسول اللہ مبارک کے مکت ایمان مقایا اور پیغمبر مبارک بولتا ہی ایمانو کو بیدے اس پر قوم تا اخبرو انما مراقا دا جرگی روانی وفتونا روانو دلاتر خلق مسلمانے دے وفت کے دمکے کے دا مسلمانہ دا لز زارو اتم ہجرے اور اتم ہجری ستما یا ہوا زی قیدہ ہوا اگر نمانے اتم ہجری زی قیدہ ہوا اور بیا پیغمبر مبارک کے حجت الوداع لتفض الحجہ کی سو کالا میں اس کے دیر لو اتم زی قیدی نوالا نحم زی قیدی پوری یو کالا اور نحم زی قیدی نوالا لسم زی قیدی پوری دو کالا اور زی قیدہ کے ہوتے بدل الحجہ کے مفاجو دو کالا کے مسلمان تعداد بیا اگر مسلمان کولنا جکم حج کے شریک ہو دونوں پیشی مسلمانان وہ جکم حج کے شریک ہو با حجت الوداع کے یو لک سریری در بدی دو کالا کے اللہ سبزر و نگورا یو لک سریری در سی دام اغم آیات کر جکم حج کے شریک ہے الحاصل ایک سنت الوفود ویدہ نحاما جرگی برات لی ویدہ سنت الوفود کی راغلی دی نحاما حجرہ اس قطع سوال کی کہ سنت الوفود کمی آوے یا عام الوفود کمی آوے اولی وقت عام الوفود ہوئی وردا سے سوال اللہ دیکھ سر پر چوکے نتبہ جواب ورکی جدا مکار کی مکفت شوا او خلق دلادر راتل مسلمان دل نحم حجری ہوا خبر اخلاص شوا لیکن دا جواب دلتا زمانے دے راغلی دی انکار نکو سنت الوفود کی امدادی وفد راغلی دی انکار نکو خدا آگانا دے بولے لکہ دلتا کی پیسا وائی بھی رسول اللہ مبارک دوئی کہ اللہ رسولہ زمون کو استاف پر منس کے موزر دی ان کے رسول حرم بچالا اور موزر ہوتا اور موزر استاف دشمنان دی کافر دی مشرکان دی زمون کا دشمنان دی انہا مسلمانان شریف زمون کو استاف منس کے کفار دا موزر دی دا موزر کافر دی مشرکان دی دا سرم جیت ملن گئی من مسلمانان من سرم جیت ملن گئی نو او نمون بصرف پر شهر حرام کے رجلو دکا شهر حرام کے بکافرانو جنگ نکونو مسلمانانو کوئی وزر تفسیر در رجل صبر پاوا نو گولا چی دی ہوئی اذا مستاس و بمیانس کی مزر دی
او هغه زموږ ستاسو دشمنان دي، موږ نشو راتلی. پته ولګېدله چې دا د 9مې هجرۍ خبره نه ده، ځکه 9مه هجرۍ کې خو مکه فتح شوې وه، شرک ختم، مکه فتح شوې ده، شرک ختم دی. او ګردونوال د مکې خلک مسلمانان شوي دي، لاره کې امن راغلی دی مکمل. نو زه ولې زما خبر به ځان پوه کړې چې زما خبره غلطه وانخلئ چې دا د 9مې وفد نه دی راغلی. ما څه وویل؟ د 9مې وفد راغلی دی، خو دا وفد مراتن بار بار راغلی دی. دا اوس چې کوم دی ورته کیسه کوي، نو دا د 9مې هجرۍ والا نه دی. پوهېږې پې کم از کم د 8مې هجرۍ نه مخکې دی، کم از کم د 8مې هجرۍ نه مخکې دی، ځکه چې دوی کفار د مضر د موسی په منځ کې حایل دي. نو 8مې هجرۍ نه پس کفار د مضر ختم شوي دي، مسلمانان شوي دي. نو دا 9مه هجرۍ وردا مختصر درېیم د هجرت راغلي دي، خو دلته هغه نه دی. دلته کوم یو مراد د شاه بسۍ چې کوم 8مه هجرۍ نه مخکې ټیک ده، بلکل په 8مه هجرۍ کې دوی راغلي د فتح د واقعې نه مخکې. دا خبره هم ټیک ده، په 8مه هجرۍ کې دوی راغلي د فتح د واقعې نه مخکې. بل وفد نو په هغې سوال راځي، هغه دا چې راجحه دا ده چې حج خو په دغه ورځو کې فرض و، حج په دغه ورځو کې څو فرض و، په دې کې د حج ذکر نشته. نو زه څه کوم؟ دې کې د حج ذکر نشته، حج مفروض و. بعض حضرات وایي نه د راوي غلطي ده، راوي د نسیان شوی دی. ولې؟ یو روایت کې بخاري کې نه، په نورو ځایونو کې په یو روایت کې پکې د حج ذکر شته، په یو روایت کې پکې د حج ذکر شته. جواب کوم، هغه روایت چې کوم کې د حج ذکر دی هغه شاذ دی. ګورئ دیک دا هم د ثقاتو روایت دی، خو چې کوم اکثریت علما دا نقل کوي په بخاري کې، په مسلم کې، په ترمذي کې، په ډېرو کتابونو کې دا حدیث دی، ډېر زیات مشهور حدیث دی. نو چې کوم ثقات یې نقل کوي، ډېر راویان یې نقل کوي، وایي حج نه راوړي، صرف یو روایت کې د حج ذکر دی، یو روایت دی. نو اب ثقه دی، ماویلو کې ثقه کله مخالفت کوي د ارجح نه، د ثقه هغه روایت هغه شاذ ویم او د ارجح هغه محفوظ ویم، او چې د شاذ او د محفوظ مقابله راشي کوم مثلا محفوظ ورکړو. نو بلا محمود په هغه صورت کې وخت لا د حج حکم نو راغلی، نو معلومیږي دا چې 8مې نه مخکې. اگر چې بعض علما وایي چې حج په 9مه هجرۍ فرض شوی دی، نو چې څوک وایي چې حج په 9مه هجرۍ فرض شوی دی، د هغې په نسبت ټیک دی په 8مه هجرۍ کې دا وفد راغلی دی د فتح د واقعې نه مخکې. او چې څوک وایي چې حج په 9مه نه دی فرض، حج په 8مه کې فرض شوی دی، د هغې په نسبت نه جوړېږي. نو بیا ولاړ شو درېیم سړي درېیم وفد د دوی په 8مه هجرۍ کې راغلی دی. اوس به سر نه شروع کړو، لومبی وفد په 8مه کې راغلی دی، څوک 5م یادوي، څوک 8م. ظاهره خبره چې هغه زمانه کې تاریخ دومره مشهور نه و، نو څوک 5مه یادوي، څوک 6مه یادوي. اوس راشه اعتراض وکړه، مې اعتراض ته ختم کړ. څوک وایي چې دا وفد په 5مه 8مه کې راغلی دی، څوک یې په 8مه کې راغلی فتح د مکې نه مخکې، څوک وایي په 9مه کې راغلی دی. ما تطبیق کړه څو ځله راغلی دی، 3 ځله. یاد لرئ خبره؟ دا اعتراض و، خو ما مخکې نه حل کړه. څوک وایي چې په 5مه 8مه کې، څوک څه وایي په 8مه کې فتح د مکې نه مخکې، څوک څه وایي په 9مه کې سنة الوفود. ما وویل لومبی وفد کې راغلی دی، نو هغه په 5مه 8مه کې، 5مه 8مه متصل دی، کېدای چې د 5مې په آخر کې را روان شوي، د 8مې په اول کې رسول الله مبارک ته رسېدی. دا تطبیق آسان دی. اوس هم خلک وایي لکه زموږ جوډیانې په کوم وخت کې دي؟ په رجب شعبان، رجب شعبان دواړه یو ځای یادوي. تاسو پوه شوئ په خبره که نه؟ نو دا دواړه یو بل سره کله کله خلک یو ځای یادوي. دا روان شوي به په 5مه کې، او پیاده سفر یې او سارو سفر یې او را رسېدلي په 8مه کې. لومبی وفد. دویم وفد یې بیا په 8مه هجرۍ کې راغلی د مکې د فتح نه مخکې. درېیم وفد یې بیا په 9مه کې راغلی. نو تعداد ټیک شو ښه، چې څوک وایي چې 14 یا 14 دي، دا خو خیر معمولي اختلاف دی. کېدای شي یو یې پکې امیر و، هغه یې پکې چا شمارلی دی 14 یا دی، او چا پکې امیر نه دی شمارلی، نو 14 یا دی. خبره خلاصه ده. دا یو وفد شو. چې څوک وایي 40 دی، دا بل وفد دی. چې څوک وایي 50 دی ووایه، دا بل وفد دی. اختلاف شو. 14 یا 14 او 40 یا 15 د تېروتنه، 40 یا 15 دا جدا جدا چې تطبیق هم پکې راغلی.
اوس ظاهره خبره ده چې نهمه هجري کې دا وفات نه دی. فقې مو پوه شوې که نه؟ اتمه کې دی که نه دی؟ نو څوک وایي چې حج مفروض نو بیا اتمه کېدی شي. او چې څوک وایي حج مفروض دلته ذکر نشته نو هغې وایي دا د حدیبیې کال یا پنځمه یا شپږمه یو مطلب شو پنځمه شپږمه. دا مې تطبیق کړ کال هم درته د سنې او د تعداد مې درته ووایي او تفصیل مې مو وایي چې دې راغلي. او مولانا صاحب د دې اسلام وجه سوى سبب منقذ ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي العقيدة له نعم تدير وطن منقذ ابن حبان دي الشعب منقذ ابن عمر جدا كسي منقذ ابن حبان انصاري دي منقذ ابن حبان انصاري تجارت تدير وطن العقيدة في تجارت دلال ندوی له دعوت ورکړي ایمان دې راغلی زموږ پیغمبر دې موږ په ایمان راوړلې دي ندوی په دې پوه شو نو هغه ورته د پیغمبر علیه السلام د نبوت دلایل وغیره وي نو خدای پاک مسلمانان کړل نو زه یې وفد مدینې منورې ته راولېږه نو بیا لاړ قوم ته تبلیغ وکړه خدای پاک ټول قوم مسلمانان کړي دي نو سبب د اسلام منقذ ابن حبان انصاری دی منقذ ابن حبان تاجر انصاری دی رضی اللہ تعالی عنہ. ضرور خبر آسان ہے. لما أتوا جلال النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم يا من الوفد قالوا ربيعة نحن ربيعة. أنا كتبت سؤالك في وقت كده عبد القيس وفد أو تلتوي ربيعة وما تطبيق تلتوكم يا عبد القيس ربيعة شاف. قال مرحبا بالقوم رسول الله مبارك مرحبا أتيت مرحبا من الأرض فراغ المكدر عليه مرحبا أتيتم مرحبا من القوم رحبا من الأرض مرحبا بالقوم أو بالوفد شد بنا لي يسوق القوم لمن القوم دلت مرحبا بالقوم بي أو يسوق من الوفد دلت مرحبا بالوفد بي أو شد وقال مقدر أو قال بالوفد غير خضايا وحالكم دلي وفد كي كل غايب فرسكن كتاب خضاياني غير خضايا خضايا جمع خزيان دا خزيان ستويل كي شرمندتا شرمنده خلق ولا ندامه جمع د ندمان دا ستومانه ته وایي پښیمان یو ندامه جمع د ندیم د شراب او مجلس ته وایي دا د ندمان جمع د ستومان او پښیمان ولې خدایا او ندامه نه ستومانه او نه شرمنده ولې نو تاسو نه دي جنګونه نه دي راغلي که جنګ راغلی وي او تاسو نه مړي شوي وي نو بیا به تاسو ستومانه وي یاره ما چې دا جنګ هم نه وي کړی او بیا به راسوار وي چې موږ وګورئ پیغمبر سره جنګ وکړو او د دوی نه کسان مړه کړل یا زموږ نه کسان مړه شو نو د دوی سره د رسول الله مبارک جنګ نه دی راغلی نو نه خزیان شته په تاسو شابه ذکر یا رسوایي ولې موږ نه مړي نه دي کړی او نه ندمان شته تاسو نه مړي نه دي کړی نو تاسو ستومان هم نه یې او دا خو زه به څه واخلمه زه به دعا دپاره وایم اړو مسله خلاصه شوه چې دعا یې شي بیا دا پرېږدوه غیر خدایا الله مو د رسوایۍ نه وساته غیر ندامه الله مو د ستومانتیا نه وساته چې تاسو به د اسلام واپس ستومانه نه شئ نو جمله خبریه ده معنا انشائیه ده دواړه معنی شوي غیر خدایا یو خبر دی چې تاسو باندې خزیان او ستومانتیا نه توجه مې درته ووایي او یا داسې شی دی دعا ده چې الله مو د خزیان او د ستومانتیا نه وساته چې تاسو رسوا نه شئ په مستقبل کې او په دې اسمار او په دین باندې ستومانه نه شئ. اوس مولانا صاحب د دې نه ګڼ شمېر مسلې راوباسم خو زه وروسته به وباسم فقالو دي وی یا رسول الله دا ټول نه دي ویلي مشر یې ویلي دي و د مشر نماینده د قومي نو چې مشر خبرو کې نسبت ټول قوم ته کېږي فقالوا يا رسول الله ولدينا معلومين كده خلق مسلمانان يا محمد ندوي آداب ولا خبر دي مسلمانان ندوي رسول الله مبارك ده آدابنا او ده آداب ولا خبر دي ده حضور پاک خطاب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لا نستطيع مطاقت نلو أن نأتيك كتاب راش إلا مستطاع فراغنا زمانا لا نستطيع أن نأتيك في جميع الأزمان مستطاع مفرغ شوى لا نأتيك مبتلا نجرات في جميع الأزمان في جميع الأوقات إلا في الشهر الحرام مگر في الشهر الحرام كده بدل وس مولانا صاحب شهر حرام ځان به پوهېږي مولانا صاحب حرام
بمعنى دا محترم سر اغا میاشت شیغا محترم دا نو سوالو بچه خو سرور دی یو خونه دا ودل تخوی مفرد ذکر کا نو جنس پتی والا شهر حرام نا بجنس والا نو چه جنس والا پٹولو سرور میاشت پہ اطلاق کی گی سرور کمی میاشت دی محرم سفر رجب جو پکی رجب دیر و تمام یو ذی قیدہ ذی الحجہ محرم ذی قیدہ ذی الحجہ محرم او یو رجب و مدار سرور میاشتی دا سرور میاشا او شهر حق اشهر حج ستوئی اگر شوال ذی قیدہ ذی الحجہ دی نبی شیخ خبرہ اشهر حج و دولی وی چپ بداری کے پل باقی برادی اگر شوال ذی قیدہ ذی الحجہ دری شوال ذی قیدہ ذی الحجہ او اشهر حرم کم دی شوال بدیو باسے ذی قیدہ ذی الحجہ او محرم او یو رجب دی تولی اشهر حرم وی لکہ دی دیر وجری یو دا کہ دی میاکل احترام دیکھو دی احترام یا دا چې په دې کې به د یو بل قتل قتال او د یو بل مالونه اخیستل حرام ګڼل ځکه قتل حرام دی ورته یا دا چې په نورو میاشتو کې بعضې څیزونه به جایز وو او دلته به هغه دې ممنوع ګڼل ځکه شهر حرام ورته وایي دې کې به جنګ نه کوو بالکل یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه یو صحابي پکې یو کافر وجلی صاحب نو هغوی په پیغمبر نه پیغور ورکاو چې دا شهر حرام کې مړی کړی دی الحاصل په اشهر حرم کې د دوی دا قانون چې په اشهر حرم کې به دوی د پلار قاتل مخې له ورغې به ورته غږ نه کوه حکم الله نه کوه بلکې بعضې خلکو به د نیزو نه اوسپنې ویستې او د غشو نه به اوسپنې ویستلې او توره به یې تیږو کې ومنډله هسې نه چا سره جنګ جوړ شي او غوسه شو او کور ته رامنډه کړو او دا وسله والا او د وسلو نه به یې اوسپنې وویستلې چې په تیر کې او په غوسه کې چا سره جګړه رانه شي او جنګ ونه کړو او که د پلار دشمن به د کور مخې ته تېرېده مرګ به نه کړو بس دا د دوی قانون و اوس څه شی دی اوس شهر حرام ګوره درته اوس صریح حکم درته وویل اوس شهر حرام مولانا صاحب او د نورو میاشتو په منځ کې لږ فرق شته لکه د جمعې دروازې ثواب زیات دی د عبادت په نسبت د نورو ګناه زیاته ده عرفې دروازې ګناه زیاته ده په نسبت د نورو لیلۃ القدر پشپا د ګناه د غز وزن زیات دی په نسبت د نورو جمعات کې مکان وګوره بیت الله په خوا کې عرفات په میدان کې د بخاری مخ کې د ترمذي مخ کې ګناه زیاته په نسبت د نورو نو اشهر حرم کې اوسم ګناه په نسبت د نورو لږ زیات په کیف کې لږ زیات نقصان رسوي لیکن اوس په جهاد باندې نه دی دا خدا کوئی سوچ او فکر اوس وګوره ګناه پکې مه کوه د نورو په نسبت باندې که بې ځایه یو مسئله یو ګناهکاري او جهاد خپل فرض دی ځان ته یا به فرض کفایي وي یا به فرض عین وي نو که ته داسې صبر کوې جوړ کړه چې حرم کې لږ مو دشمن در باندې راشي به څه کوې نو اقدامي پکې کولی شي او دفاعي پکې کولی شي دا د هرې زمانې خبره وه نو شهر حرام مانا جنس میں واغشتا دولی دکلی کی بینکا پخبلا وی بیننا و بینکا زمونگا استا فمینس کی هذا الحی دا قبیل هذا کی اشارت ذہنی مستحضر تکای آدمان بدلی بدهر کی معلوم ہوا چه کفار دا مدر قریش دی نو آقا اشور حرم که خو جنگونا بندی نمونگ راتلیش او بید اشور حرم نمونگ نشو راتلی ولی ځکه چې هغه دشمنان زموږ دشمنان کافران دي پته ولګېدله که نه چې دا سند الوفود نو یاد دی فمرنا موږ ته حکم وکړه بامر په یو امر فصل دوه معنې دي په معنا د مقصود مفصول مکشوف غیر مبهم داسې الفاظ وایي فصل چې مفصولي داسې الفاظ وایي چې مکشوفي باران دی لکه باب باران شته انشته دی داسې الفاظ راته ووایه که باران یو کومو طالبانو طبیعت تکلیف و بیا باران نه کېږي لیکه څه اشکال بني باران کې اجازت ته وایي باران نشته یو امر مفصول څه معنی شابه دی غیر مبهم مکشوف به ووایم
غیر مبهم غیر مغلق داسې چې هغه تعقید لفظي او معنوي او دا پکې نه تعقید لفظي او تعقید معنوي دا پکې نه هغه مستشعرات والا الفاظ هغه پکې نه دا راته ووایه او یا فصل په معنا د فاصل دی داسې خبره چې د حق او د باطل په منځ کې راته امتیاز راوړي زموږ دوی مخکې باطل او اوس اسلام حق دی نو پر اسلام مخک لټکا چې د اسلام حقانیت راته ښه معلوم شي او د کفر ضلالت راته ښه معلوم شي مفصولا شو مبین واضح مغلق نه او بل څه چې مې وویل فاصل بین الحق والباطل دا کوم عقاید دي دا متخصص کلک ثابت شي او هغه عقاید باطله راته ښه باطل ثابت شي يحب الله الحق ويبطل الباطل او دا منځونه چې راته دا کوم عمل وي چې دا د موږ ذکر ښه کېږي داسې راته ووایه ښه نو څه وایي ورته ورپسې شه امر فصل نخبر به موږ به خبر ورکړو به په دې امر سره ما وراءنا هغه څوک چې زموږ نه شاته دي زموږ قوم دی وندخل به او موږ به داخل کړو د هغې په سبب جنت ته اوس که ته سوال وکړې چې جنت خو د الله په فضل دی پخپله رسول الله مبارک فرمایي چې تاسو کې یو کس په خپل عمل جنت ته نشي تللی واعلموا لن يدخل احدكم لن يدخل احدكم عمله الجنه قالوا ولا انت يا رسول الله دا عمل قرر جاتے تو ولا انا الا ان يتغمد الله منه بغفرانه مگر کہ اللہ ما خپل مغفرت کی پٹ کی ویلا خبر زب خپل عمل نشته لا يدخل احدكم الجنه عمله قالوا ولا انت يا رسول الله ولا انا ما نشا تو پیغمبر عمل سو قیمت دی یو لحظه سو قیمت دی ولا انا الا ان يتغمد مگر کما پٹ کی غیبتی کی طرح اللہ منه بفضله یا برحمته تو یہ پیغمبر دا بھی تم کو بگی اور کہتے ہیں پیغمبر عمل بشک لیکن باقی اللہ احسانات سونا دی یہ احسان دا نبوت او دا رسالت او بل احسان دا ختم نبوت او بل احسان دا افضل الرسول او دا سید الرسول دی شکر نشہ دا سوال برسول تو ہم کہ عمل قریش دا کرنے دیتا جواب داری بالکل جنت تخلیق فضل دا بشرقائد کی ثوابه فضل وعقابه انت لیکن عمل امارہ دا نحلا مفزی دے سمجھتا فعمل جو کہ اللہ فضل گئی عمل نہیں کہ فضل نہ گئی دل خلق ہوئی اللہ کا فضل بکی تو فضل کو بچا گئی ہر ابن لبول بانے میں فضل گئی ہر گناہگار بانے میں فضل گئی تو نیک عمل کو کہ اللہ خوشحال ہے فضل ہوگی اللہ کا کوئی یہ کہ نا تسوں کا نیک عملوں کرو اللہ وسسی اور جس ٹیڑ عبارت ہوا ہے خشتے عبارت ہوا ہے تا تے نام ملے او دے عبارت نو یا خراب عبارت ہوئے تا تے نام ملے نو انعام کی اور تعلیم نہ ورکی نو سر واجب لازم نہ دے کہ جو طالب ورکی او اغف بالفضل کئی بالاحسان کئی ورکی وہ احسان در بارا یو عبارت ہوئی کہنے او لخف ہوئی کہنا امارا نہ کہتا بھی لکھی ولذلك تم يوم مستقرة تم امارة ستوي لكي نخطا او امارة بادشاہ امارة نخطا امارة ستوي لكي نٹھیک تا فیو لغت کے امارت ہم بادشاہ باندھ اطلاق کی بلانا چلنے کی امارت اسلامی خوب راجح امارت تے امارة نخطا بھی لکھی باہر کیفا محصوبے جنت خدای په فضل حاصلېږي خو عمل څه دی ای خدایا اماره ده څه مې وایي علامت مفضله چې عمل وکړي نو الله فضل کوي عمل وکړي الله خوشحاله شي مطلب جنت ته داخل کېږي خلاصه خبره دا یو سوال بل باندې مې جواب وکړ وسألوه او دې سوال وکړ رسول الله مبارک نه د اشربه مراد نه لوښي دي اشربا جمع شراب دا سکل ندی مراد سمراد دی لوخی نمضاف مقدر کما عن استعمال الاشربا عن استعمال الاشربا مراد لوخی دی اگر چه اشربا جمع شراب دا ولی لوخی دی جواب بقرینہ دا جواب کہ رسول اللہ مبارک دا کہ خمر نسکے
بلکې جواب کې ورته څه ووایي لوښي ورته یاد کړل او دوی قانع پاتې شو په دې جواب باندې دوی قانع شو نو پته ولګېدله چې مقصود اشربه نه دي مقصود څه شی دی مولانا صاحب لوښي دی یوه څه دی لوښو تپوس یې وکړه هغه زمانه کې بعضې لوښي حرام شوي فامرهم حکم وکړ دوی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کې د میر مرکوع نبی علیہ السلام ته هم دوی ته باربع خصال مضاف الیہ مقدر کا باربع خصال ونهاهم نهى کې د میر مرکوع رسول الله مبارک کرے منع کړ دوی لره عن اربع خصال یا عن اربع اشربه تصرف اشربونه ټیک بشي امرهم بالايمان امرهم بالايمان بالله وحده تفسير جوړو یو په الله باندې ایمان راوړي وحده دا په معنا د متفردا سره په خالقون د الله تعالی کې متفرد په ذات او په صفات او په افعال قال تدرون تاسو ته پته لګي مل ایمان بالله وحده قالوا الله ورسوله اعلم ورته پته لګیدل چې دا مسلمانان دي ادا ونه خبر دي څنګه دې صحابه پیغمبر علیه السلام دا لفظ وایي چې الله ورسوله اعلم دې ما لفظ استعمال کړ زبردست ورماته وره کته کې ایمان خدا د شی په دې دي اصلي په پويږي بالکل په پويږي او د صحابه قانون دا چې په جواب قبلي یا په پیغمبر ته پیغام زه مثال درته کوم په مینا کې حضور پاک تاسو کوي ايو شهر هذا جواب آسان ذل الحجه یا ذل الحجه لیکن جواب پیغمبر ته پیغام الله رسول الله یا دې تاسو کوي ايو من هذا ورته پته ونه کمال الله لیکن بیا جواب نہ ورکی اللہ و رسول ایو بلد هذا بلد مرتبہ لیکن بیا ہم وی اللہ و رسول ولے کی دیشی چې موږ د جواب نه پیغمبر مبارک خپل جواب ورکړي کی دیشي چې د بدیهی تاسو کوي څه چل وای پکې یاد ساته بدیهیاتو کې تاسو نه کوي لیکن چې یو استاد په بدیهیاتو کې تاسو کې جواب ورکړه دغه بلاره حکمت دی کتا جواب ورکو بس بچه پاتې شي او کتا جواب ورکو صحیح ورکو او غلط کړو بیا به صحیح جواب مردود شي او صحیح جواب ورکړي پیغمبر مبارک په ذهن کې بلای نو هغه رد کو هغه صحیح جواب مردود شي نو تاسو به جواب نه ورکړي الله او رسول اصله کې پرچا کې ولګي چې الله او رسول پرچا کې جواب واړی د خدای پاک اصله پرچا کې ولګي الله ورسوله علم خدای ته وګوره کارونه کې هغه کې ممتحن سوال غواړي جواب غواړي او دغه جواب نه غواړي چې بدیهی کې تاسو کې دغه جواب نه غواړي صرف تاسو متوجه کوي بلې سوال سره سامع متوجه شي نو جواب پیغمبر په خپل کې سوال ولې کوي بیا شابه تاسو متوجه کوي نو سوال الله ورسوله علم قال شهادته الله هي شهادته شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خبر من قليلا بكي شهادة تفاس دا إيمان خلاص خبر دا إيمان أو ما تاخذ دبير لا إله إلا الله ومحمد رسول الله من طول لا أو دا من بيقول شهادة تفاس استعمال شيء يبدو على ذلك دا قليلا دين لك دا قواهر ودا إيمانيات وسلط تعلم دين أو بشهادة صرف لا إله إلا الله نو بیا خیر دی که محمد رسول الله وصلیفونه وی هر یو سلام پروان اسلام زمونږ د قادری مبارکې باسکارو کې داسې وي لکه تبذر کرت لا اله الا الله او سلو پسې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او په دغه ځای کې قلیلا ذکر کړي په حدیث کې نو قلیلا کم صورت کې وایا یو ورد یو شهادت سموي یو ورد یو شهادت ایمان دی نو قلیلا ذکر کې دعا او ورد ثواب د پاره وي هغه خیر یو دی خلاص شو خبره و اقام الصلاه د دویش دا شهادت ول ایمان تفصیل شو کنه جو ایمان یې شهادتین یو اقام الصلاه تفصیل با راځي دو شو ایتاء الزکات درې شو صيام رمضان سو شو لکا سلو وان اومان ولا خبر کړی دی چې په تفصیلات بل باب کې راځي وان ترتو او بلدار کې تاسو ورکې د غنیمت من المغنم سره به دې غنیمت دا او د غنیمت او د فی فرق نه تکړه دی چې په جنگ او په جګړه حاصل شي غنیمت او چې به د جنگ او جګړې نه حاصل شي فی ورته د غنیمت نو ورکې خمس دا مې ویل چې د غنیمت خمس دا د بیت المال باقي به د غنیمت نه وي
واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى او دا خمس مصارف په بودلې او په ټول د پیغمبر په اختیار دی ما قال الله على رسوله دا غیر سوایت دی وایا او هغه کې مصارف په بودلې دي خمس ورګه بیت المال او دې کې مطلب تفصیل لري اذا کوم سلام دی هغه نه خمس اخلو بناسلو چې بادشاہ کوم انعام وکي بادشاہ باندې وکي انعام اعلان کوي انعام نه خمس اخلو بناسلو دا ټول تفصيلات په کتاب الجهاد کې راځي او سوال کا مولانا صاحب په مطابقت تفصیل اجمال سره راغلی اجمال کې امرهم ب40 او تفصیل کې 16 یو ایمان چې شهادتین دي اقامت الصلاه وی او زکات دي چې امر سرور او غنیمت کې قوت او 15 مطابقت د اجمال د تفصیل سره راغلی نو مطابقت د اجمال د تفصیل سره راغلی اوس وسګاو یسه بسال شارحین ولی سملا مولانا وحده سوک سوئی ویلا شهادتین پر کې نه دي مراد کله سه مسلمانان دا پکې ځای دي شهادتین پکې نه دي صاحب ایمان پکې نه دي صاحب یار پار سره ورګي ابو مسلمانان ابو مسلمانان نو ایمان یعنی شهادتین پکې نه دي صاحب دا وسلی سره مراد دي یره خپل خبر يقاسي أسي وسر ذكر الشهادتين وإيمان نور باغ 40 کی نو مراد الله اکبر ويجي كنا 40 کی شهادتين او ایمان نو مراد دا مستريد كلام المؤمنين ده وسر أسي وردن للباب ذكر كتي وردا رمضان على ایمان نور دا غير مسلمان دا نور بکره ایمان په مخ کې نه مون بکره وته چلو ته ایدا نور څه نه وته نو یو دې جواب سره دې جواب بعض علماء وی دا صلات او زکات په یو حساب دغه قرآن شریف کې دا دواړه به یو ځای ذکر کېږي اقیموا الصلاة وآتوا الزکات اقیموا الصلاة وآتوا الزکات نو دا صلات او زکات په یو باندې حساب دي نو سره بیا نه مې ته کولی جواب مونږ ته ورکړي څو جواب شو دریم جواب یې څه دی دریم دا چې سره دا تخلاص شو چې صيام رمضان دا تاسو د پیغمبر مبارک ذهن کې چې کوم وخت کې 40 وی هغه وخت کې دا سلو رسو چې شروع په تفصیل وکړه نو ورته ان تعتو من المغنم لفظ راغی چې د بیو د کفار د مضاف من دشمنی دي دی په دې شي جهاد هم کوي نو ځکه ورته زیادتا علی الافاده دا انځم وي نه پوهیږي په خبره دا د کولې جواب چې کوم وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته 40 نو هغه وخت کې د غنیمت د انځم خاصه په ذهن کې نو دا څه په اتصال دي جهاد دې او دنه کوي دا څه دې اتصال دي صرف هغه چې د احکام ورته کوي هغه اغلب ورته کوي هغه اشعار ورته کوي اغلب ورته هي اشعار ورته کوي اجناس عالیه ورته امام کوي دي او 40 کوم وخت کې دا په دې کې روز په سوچ راځي چې دنیا کې په فاده نظر دي او دې په جهاد کې غنیمت هو کوم ورته وي چې تاسو په دې زمما بیت المال دي سوچ جواب شومانه یاد دې نه خبر سلورم جواب یې سره سلورم وی دا ټول تشریح د ایمان دا ټول تشریح د ایمان دا پیزه واړه تشریح د ایمان او باقی سلو یا وینا نسیان شوی دی یا اختصار کړی دا څوړه بس راوینا نسیان شوی دی یا څه کړی اختصار دا یو جواب دی پکې بس شارحین ولې کړی دی نو ما درته وی نو د به مطمئن نه ولې ذکر رستو بخاری کې راشي رستو بخاری دا جواب نه ځکه نه په رستو بخاری کې سره دي رستو ورته وی اتذرون من وی الایمان بالله شهادت لا اله الا الله وان وعقد واحده رسول الله عليه وسلم وعقد دي ایمان سره پیغمبر مبارک سره جوړ وعقد واحده معلومه کې دا چې ایمان دالش مې معلومه ده چې ایمان دالش مې نو به جواب ټیک نشو کوم به ټیک نشو ته ایمان پکې نه مراد ولې بل دې عقد واحده نه ایمان یې کوي او کوټه شنه او دا واستنی جواب ټیک نشو کنه یار ټول د ایمان تشریح ده نو اصل جوابونه څه شو ادا بهترین جواب دی چې کوم وخت 40 هغه وخت دا غنیمت ولا فضیلت دی نو مستحضر درسته سوچو کو دا هم ضروري دی نو ورته یاد نه استفاده وي او یادا دا بل په دې چې صلات او زکات په یوه حساب کا او دا جواب هم کمزوري په یوه سره حساب دا بل جواب مزیدار دی کنه
ونهاهم من يكرزوي لرا عن 4 سلور أي عن 4 أشربة أو مراد أشربون ما دروبة لوحي عن الحنطم تمرطبان مرطبان بيجا كلام بيجا تتوقع ما شاء الله مرطبان حكيمان سر يولوخي بي تاسو وګورئ حکیمانو سره یو لوښي وي داسې اوږد لوښي وي د منګي د جنس نه جوړې منګي ټیکر کې ورته سپین شین رنګ یې ورکړي بالکل او د سر د پاسه داسې یو دغه پېښودي یو شی پېښودي مرتبان ورته وایي هغې کې د حکیمان معجونات چې جوړ کړي مرتبان کې واچي خرابېږي بیا چې خاصې وباسي موږ ورته دا کار کوي دا دې دا بل تاودې نقشې وایي Kita martaban miliki hakiman martaban yani da mangi jins kudina da ya shay jurengi bas ya wala shay wa tawba kadu be adat ka kuch beka kadu be adat ka sabe ka kuch beka hamare dar ko bade jo no age bade be sakhe ka nare kadu ba no puja be ke wala bada kapde او رد کدو د پاسه به ولا او اثر به دې کړو د پاسه بیا کې دا باندې دوی لوخه کدو په خوا دا نری کدو نه دا ډول ټوټې نه کدو نه په سره غیر پټینګ نو وړوي نو دې کې هر په نسوال راځي دا موږ استاد دې نعمانیہ کې موږ استاد او هغه په دغه کدو کې لاندې وشکله محمد دا او نسوال به کې پراتو او بوجه به په باندې او د دې کونډه پاتې کې درته اعلان دی خو او دلته وته کټه پراته راځي کټه کې به لاسباب جوړ او خو دې دا به وروسته تاسو خپل به وسره کو هغه تاسو کوم نه مو کنه هغه به لا ودا شو راځه نو بیا بوجه به دې راکړه دلته به راځي نو دا کټه کونډه به یو اخر کې واچ او چې کله به صاحب مسوار خلاص شو کنه هغه ته نو سار نو ما ته زمان بابا جي شاګردو نو مینا نو ما ته سابیا په نو سار وړا ګاډي وترې ګاډي نه مخکې نه دي نو سار وړا دا مته کتابونه سره وړا کتابونه دي نو بابا دا د سوال باندې ویلو دا وایي نو انا په تل دې دا په بابا جي نه سوال دې او یو راګي جوړل نو سوال بابا پر نو لګي وایي اوس وی ګاډي سٹارټ نو اچھا کوجو څنګه چي نو دا بعض خلک په دا باندې راټوټي کېدو کې په بخوا نسوار شو دا دغه لپاره استعمالي ده نو توبه کېدو دا وایي نادر ټونډه ورته موبایل لرګي نو څه څنګه نه لرګي ډړکی لوټه دی جوړي لرګي کاسه په څه ملایي ودا کاسه نه دا به جوړ لوخي ولرګي شراب به پکې کاسه بنوا دا به لرګي جوړ لوخي ولرګي نه به جوړ کړي وو هغه شراب راځو او مضافت منګیو مضافت وتولي وي روغت لي رنگ زفت وتولي لکه په موال منګي نه دي کتلې چاله سور رنگ او چاله شین رنگ او چاله زیر رنگ او چاله براګ رنگ او چاله یو شان چاله بل شان دا به مونږ یې کړو دا منګي نو مضافت وتولي وي منګي شابه رنگ به ورته زفت او رنگ زفت یا به ورته مقیر وي دې به نو مقیر او قار دې رنگ دا وایي قار او قیر دې رنگ به ورته وزیر دا خمر د استعمال لوخي نو چې کوم وخت کې شراب حرام شو لوخي استعمال حرام شو شراب حرام شو لوخي استعمال حرام او چې کله بیا د صحابه د شرابونه هغه توجه ختم شوه او نفرت پیدا شو نو بیا د لوخو د استعمال اجازه ورکړه
ترمذی جلد ثانی کې به راشي او بخاری کې به راشي اجازت ده. اگر کہ احمد ابن حنبل اوسه وي ودا سلور لوگ کې نبی بنا چې احمد وي دې سلور او لوگ چې نبی دا نه چې احمد وي لیکن ائمه ثلاثه او جماهیر وي چې نه دا محمود پاک زمانه کې چې حرام شراب حرام او خلکو چې دې لوگ د قتل شراب او وضع یې ده نسواری سړی باندې چې نسوار پرې لیکل او د نسوار د بلې وینو بیا ورته جواب وکړي شونډه وکړي قانون دا یو سړی هغه غړېده ډول او سورنا ډول او سورنا ته غړېده بچو ورته بابا بس وډا شو موږ ګورم خلک خان او وډا شو بچو نصیحت کو تسبیح لاس کې ورګي ګیره به پرې خو په یو جوړه کې ټول الله له لیکر ونه نو به وسلې معشوق ته ټول ما ته غړېدلې ما الله ماما یو ځل چې تواضع او بلار ټول روان او څو ټول ترړې مرسته چې څنګه بابا د جمعه کا ورغه روان او په دې میاشت کې په غړا شو ویلې ته په چاپلار ټیږي ته په کې کړه دې دا وجه تما یو دوست دی ډېر ښه سړی دی چې سیب دی نو سمجھ دې الله دې ولا وسعت ورکړي خدای محلي د خلکو په دې ځای کې ما نه ښه هغه وی چې دا څه کارو چې گاون کې مې واتو چې واتو نو هغه د شپې ډول او سورنا دا څه راوځي د ټول په گاون کې دیوال نه پورې راځي نو دا موږ ماشومان هم ټول لاړ پاتې کور خالی پاتې چې کور خالی پاتې شو او دا ټول سورنا شروع شو کنه په کور خالی په بارو ته مو خپته وګړې دا وې خمه دا ستړي ټول شپه ودا ګډ شو کور سو نو قانونونه مې ورجب او خګړه مې وکړه په دې میدان او بیا وای یې سار باندې لاړو کنه او باندې واپس راځل نه چا چې ټوکړه راوستي وې واده واده یما ته کې چې به بیګا دې لکانو تماشا راوستي وې مې چې چې مخه شوی ګوره خبره نه شي لا خبره دې لکانو ما نه ورسته دې لکانو راوستي و او د شپې به د خوب نه وېستې ته تعبیر کې او لیکم کې زموږ د خوب نه وېستې هغه چې خبره نه دي یما دې لکه یو څه خبره بیګا هم تعجب کړي بیګا هم هغه نه شری کړي د دنیا څخه راځو ته لیکي کې امره ورته الحاصل خلاصه د خبرې څه جو د صاحب ذهن کې وي چې کوم انسان د کوم څه سره شوق دی کنه او هغه اسباب د مهیا شي بیا شي کوي نسواری سره چې د نسوارو د بي وی نه کنه بس پړې تیار شي او خدای پاک او چې کوم ځای ټول ما باندې په فیسبوک باندې په جون ډیر کړی او ما ټیم کې او چا سره فیسبوک ویني نو چې که خایا او خو که وکشه او شو کشه چې دیو جن رسول الله محمد او الله تعالی بیان دی دا روحي با اذا روح تبوري نو بیا شراب او شوق پیدا کیږي نو روحي به بان کړ نو چې کله خبرت نه پر پیدا کړه شرابونه به اجازه ورکړه احمد ابن حنبل مسلک ودی وسمدا اذا باندې استعمال نبی او شربت پکې نشي چول نبی او نقیر دا ټول تفصيلات راوړي چې پرونه کې ښه او په دې ترمذی کې ورته ځایور کې راځي دا وضو بالنبي کې البته ټول تفصیل کې نبی ستوي نبی او تبر او نبی الزبيب او نقيع او تبر او نقيع او زبيب او طلاع او مثلث او خمر دا ټول تفصیل دي سبب ترمذی کې ځاني کتاب له شریعه کې روان دي او سبب ترمذی کې ځایور کې راشي یو خبره ان شاء الله نه پاتې کیږي موږ سوال کاوه نو ما سوې نام انا 40 ورپسې شاه عن الحنطم بس اقص مباح لبابل نوال کرادي ان الظروف لا يحرم شيئا ولا يحله فاشربوا في الظروف كلها حديث رسول الله فاشربوا في الظروف يا في الاواني في روايه كلها وربما قال المقير مضافات بده وقال كفر مع العشاب احفظوهن الايات هن ضمير مذكورات تراجيكا واخبروا بانما وراءكم او خبروا كبري ارجع للصاحب شاكر اخبروا صيغه جمله ما وراءكم متعدد ما وراءكم لدي ما اخبروهم جملا ما وراءكم جملا تجي نسبت
جمع توشي تقسیم د احد په احد کې نو هر یو کس په خپل قوم ته خبر ورکړي، هر یو کس په خپل اهل الدار ته خبر ورکړي، هر یو کس په خپل خدای بچو ته او قوم ته خبر ورکړي خبر ورکړي. اوس مناسبت د باب سری اداء الخمس من الایمان، تو سوال کا چې اداء الخمس څنګه من الایمان وي. دیکھیں خدا نشته چې اداء الخمس من الایمان نو که هغه توجیه والی چې دا ټول تشریح د ایمان ده، که هغه توجیه والی چې دا ټول تشریح د ایمان ده او باقي څلور رابطه نسیان اختصار شوی دی نو بیا خو اشکال نشته، هیڅ اشکال نشته. او که هغه توجیه وانخلې نو بیا زمانه نو بیا دا دی چې متعلقات د ایمان خودي کنه، دا دی چې متعلقات د چا دي که دوی مؤمنین نه وي دا خو ته نه وي ښولی نو دی مومنین دې دغه ورته کوي نو متعلقات د ایمان مناسبت د باسه نو ګوره چې کوم اعتراضات د هغې جوابونه مې وکړل بلای اعتراضات شرح ترجمه الباب او کلام د سند مې وکړله مدبره شو مسایل مستمدور ولا شي یو شمېره قلت اقعد مع ابن عباس دې نه معلومېږي چې ولي یو بادشاه یو مشر ځان ته مترجم ساتلی شي. دا به ورپسې لږونو مسایل دي یو ورځ او شپه چې مدان لا یو والی یو بادشاہ یو قومندان یو مترجم باندې بلکې څه به وي مترجم سرسرونکي ته وایي مترجم ساتلی شي یو ته دا معلومه شو. دویم څه مترجم بدن سره خوا کې کېنی خو یو جنسونه یې راسګېږي، مترجم بدن سره خوا کې کېنی خو یو جنسونه یې راسګېږي دې نه معلومه شو. خپل تحقیق دې دا معلومه شوه چې بادشاه ګورنر په یو اوچت ځای په یو تخت کېناستلی شي، دا کبر نه دی. بادشاه او ګورنر په یو اوچت ځای ابن عباس موقوف روایت دی کېناستلی شي، دا څه کبر نه دی. پخوا بادشاه کېناستېدل په تختونو باندې. څلورم څه معلومه شوه، څلورم دا چې یو مترجم هم کافي دی. دا به راشي انشاءالله بخاري کې چې مترجمین پکار دي که یو پکار دی. مترجمین پکار دي لکه شهادت کې دوه کسان دي نو مترجمین پکار دي که یو کافي دی، دا یو دی پوره ترجماني کوي یو مترجم. نو دې نه دا چې خبره واحد حجت دی. دلته زه خو د فارسیانو په ژبه نه پوهېږم، دی وایي دی وایي، زما په ژبه خو هغوی نه پوهېږي نو مترجم وایي دی وایي نو خبره واحد حجت شو که نه؟ وایي خدای پاکه چې یو مترجم شو نو خبره واحد څه شو؟ حجت شو که نه؟ دا څلورمه معلومه شو. زه ورپسې پنځم څه شی دی اجعل لک سهما من مالي چې مترجم له تنخواه دا بادشاه خوښه مترجم له تنخواه ورکوه او یا د خپلې تنخواه نه څه ورکوه ځان خوښه د خپلې نه ورکوې دیانت کې او که بیت المال نه ورکوې هم ورکولی شي، خپلې نه ورکوې هم ورکولی شي او که بیت المال نه ورکوې هم ورکولی شي، دواړه اختیار دی. دا پنځه شو. شپږم دا چې د 2 میاشتې ورسره تېرې کړې، 2 میاشتې تېرې کړې 2 میاشتې ورسره تېرې کړې دا ته معلومه شو. او اومه خبره سره چې د تعلق عبدالقیس سره، اتمه خبره څه ده چې عبدالقیس دا ربیعه شاه د تعلق عبدالقیس سره. ولې ځکه بل ځای کې وایي چې ان قومک دلته نشته خو بل ځای کې وایي ستا قوم نو د تعلق عبدالقیس سره. او اتمه خبره مې څه وکړله شابسې چې عبدالقیس شاه نجار د ربیعه دی. بل څه معلومه شوه لما اتوه النبي صلی الله علیه وسلم عن القوم یو قوم راشي تپوس یې کولی شي څوک یې دې باندې بد نه کړي، څوک ټېلیفون کې څوک یې بد به نه کړي، څوک دلته راشي یو مېلمه هلکه څوک یې نو بد به نه کړي، هلکه دا قوم به څوک دی نو ته بد به نه کړي. نو زه تاسو ته ګورې یو خبره کوم، زموږ الحمدلله شاګردان ډېرې کوي، دا د خدای ډېر لوی احسان دی. زه د الله ډېر زیات شکر گزار یم په دې بطور تحدیث په نعمت پرته وي الحمدلله. هلته کې مې 1100 دی، دلته مې 1100 ته 200 وي انشاءالله. په یو وخت کې الله ډېر لوی فضل دی 200 کسانو ته الحمدلله درس روان دی. الله دې قبول کړي. مولانا دا دعا کوي چې خدای پاک یې ریا ونه ګرځي، سمعت ونه ګرځي او الله یې قبول وکړي الحمدلله. نو حاصل د خبرې څه شو؟ سمې نهمه خبره څه شوه؟ تپوس. نو تاسو ته دا وایم چې که تاسو سبا ماله ملاقات ته راځئ لږ مهرباني به کوئ ځان به خایئ نه ته طالبان ډېر شاګردان ډېر نو بعد خو پېژنم چې دا زورونه مورونه کوي
ګلری پیژنه بدل مو پیژنم چې دا دې وي بابا را سره ملاویږي دعوت ماوت کوي خیال ولادي دا خو پیژنم دا کم شپ سره لګو کله کله دا خو پیژنم ملاویږي خو دا نه چلېږي شي نو ما ته دا مهرباني کوي تاسو هر کال طالبانو ته دوی چې کله راشي نو ما ته تاسو دا مهرباني کوي تاسو ودا کوي چې ما پیژنې ما نه وایي شوی نو ما ته وایي چې د خدای کال نظر ته وایي ها یاد مې څنګه خاص پاتې بیان شي نو د خپل وجو ملاقات ته ډېر زیات خوشاله یم او بیا په دې خوشاله شوم الحمدلله چې تاسو مختلف درسونه درکړي کې خیر ان شاء الله شمانه وفات او مدد قوم په دې باندې خوشاله یم او په تا غوښنه کدا نه رټ دی جوړ کړه اسلام او ما ته وایي چې څو کې لگا نو بلې او ته عثمان نه دی یو کار مې سره دې کا هغه د وزیرستان نه راغلم هغه د ګلو نه راغلم هغه د ټاک نه راغلم یو کار مې سره دې ته عثمان نه دی په ګارو راځم نو بلې باندې خبر کېږي من القوم من الوفات قالوا لبيا لسن ولا ولا سما خبره چې خپل قوم خان ربيا په کوټه قوم بوله چې په کوم سید تعارف راځي هوا پکم سید هغه قبل وتانه اجي دا کار کرا بس خبره خلاص شو رپورټ قوم ویم کولش لا نه حاجه لا سما سره مرحبا بالقوم او بالوفات يوم مرحبا لقد استمع لیکن السلام علیکم شتګ نشتا جوړ ورکړي یا خو دې آداب او سلام نه لري خبر یا کې دې چې سلام مشهور او ذکر نه کا یا کې دې چې سلام انجولي غزلا مشهور او اکتفا به شهرت او ذکر یې نه کا او یا کې دې چې آداب او سلام نه لري خبر لیکن لسما خبر سو مرحبا وایي مرحبا وایي دعا کوي غیر خدای ولا ندامه مرحبا وایي او دعا کوي د خیر مشي ولا سم شي اوس هم چې څوک راشي په داسې وایي ستړی مه شي دا ثابت شوی دی ولې دا د پیغمبر مبارک دعا کوي ستړی مه شي په خیر راغلی ثابت شو په خیر راغلی خوش باشي جو درستی دا الفاظ ویلی شي کار په حالو قبل ته کې راغلی دلته نشته او په خیر راغلی او قنداریان سره او هلمندیان ویل خدا چې ورته لاړو د سینګي او جوړې او خیر او خیر او خیر او جوړې او سینګي او خیر او خیر او خیر او خیر او خیر ټول نه خلاصي دا راته په پاکستان ستا کې نشته دا کرشتیا مې کوئی کې نه وي دا کوم په وي اندارا یې کې څوک یې اندارا یې څنګه وي وای کله دې په وګړه او پارسي باران باندې یو د جورس یو خوش بچي یو جورس یو جیم جورس یو خوش بچي مړه طالب بچي جوالي بچي یو پتا لګي او لګي څه تربيږي نو دا الفاظ خیر دا محبت الفاظ دي دا دې شي غیر خدای دعا کولش ورته دا بالکل ثابت شو دا څوک شو یو ولس فقالوا يا رسول الله دا اے جبري يا رسول الله دا لفظ معلومه الى مخير مسلمان دا هذا خبر ده پیغمبر مبارک دولس الا نستطيع ان ناتي الا في شهر الحرام دا یو نسب شو چې دا هغه زمانه کې راغلی و چې دا مکه مو ٹھیک ده دا بیا نسب شو چې مکه مو او څوار رسم سره كده شهر حرام نه بچي سوال بعد وقت المفرد د جنس الاشتیش تاسو لسم او بنظم سره كده قوم د ربيعه د مضر نه پورې راځي دا بنظم قوم د ربيعه د مضر نه پورې راځي بنظم لسم فمرنا بامر فاستن یو استاد تداوی چې یو جامع نامه باندې خبره وکړه د دې استاد نه خبر کی د شپاره سم شو امر فاستن یو اوس باندې ویل سره یو جواب راکوم بس مختصر راکو جامع معنی دې په کار خبر شي دا د پیغمبر ته وی نخبر به ما وراءنا وندخل به الجنه دې سمایونه دعوت الى الله ولا سما دعوت الى الله اول مقصود جنت امارت عمل امارت
اوس مولانا صاحب ته ستاسو خیال ایمان درته مخکې وویل چې د هر یو به خپل قوم له خبر ورکوي نو خبرې واحد حجت شو که نه شو؟ د اتلسمه خبره شوه چې خبره واحد حجت دی. وسالو عن الاشربه د اشربو تپوس یې وکړو. اشربو نه مراد ظروف شو فامرهم باربع ونهاهم عن اربع تفصیل بعد الاجماع. څه شي لکه اوس کته چې دا پیغمبر بل دی کې ویلي چې امرکم باربع. الله اکبر. دې کې امرهم دې بده کې څه وایي؟ امرکم باربع وانهاكم عن اربع. نو تفصیل بعد الاجماع درته نه لکه دې باب کې پنځه مباحث دي. روزه راغله دې کې درې دي، دې کې لس دي، دې کې شپږ دي، دې کې اووه دي. دا ستاسو ولې اجماع مخکې راشي نو دې کې خبره کېږي بیا نو تفصیل بعد الاجماع دې معلوم شي. څو شو لکه نور شو بالکل نور شو تفصیل بعد الاجماع. او بل دا خصال معلوم شو په دې کې خو ضرورت نشته. خصال معلوم شو. خصال په دا شلم کا خصال ونام حرام باندې دې کې اشاره دې تر کې دا روغي مخکرین حرام دا یویشتم شو. احفظوهن دویشتم څه شو چې احادیثو د حفظ اهتمام کوو. یا ترغیب د حفظ د احادیثو چې په ترغیب د حفظ دا یویشتم او دویشتم اخبروا به من وراءهم یا دعوت الله وقت ما هو دا پکې بشمیر دوباره او بل څه خبره واحده دا دویشت مسائل الذين معلوم شو طبعا خلال شمالنا سيبا. باب ما جاء ان الاعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الايمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والاحكام. فقال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل كل يعمل على شاكلته على نيته نفقة الرجل على اهله يحتسبها صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى ودخل فيه الإيمان. ولي مناسبة كتاب الإيمان سر بواضح شو. ولي شرح ترجمة الباب ولا تفسير ودخل فيه الإيمان. مناسبة كتاب الإيمان سر واضح ده. وما كسر اسم مناسبة ده. ما كيرت فمرجع أو كوف بالقد والله الترت فكرامية وكاي. ففرق والله وكاي. ما كيرت فجاكاو. ومرجع او اسرت بچا کوي فکرانیو ګورې تاسو ته ما دا نه دی ویلي چې مرجع سوق دی او مرجع وته ولي نه مې راته کراميه ویلي یاد دې کنه دا ما ته یاد دی مې نه دی وته ورکاوه. کراميه دی مشه محمد ابن کرام ملي کرام سره خیر دې کې تفصیل درته کوم مکمل درته تفصیل وکوم ان شاء الله. خو ما ته صبر کوئ چې په تاسو باندې خبر را نشي. نو کراميه او مستق ما ویلو دی سوي وی ایمان اقرار دی په تصدیق وکړي. ایمان فقط بیا تسر واپس کو ایمان فقط اقرار باللسان دی په تصدیق وکړي. نو ما بیا خلک منافقین ټول مسلمانان تصدیق نشته او په جواب باندې اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا خلاص اقرار کو چا کړی دی لکه ټول منافقین هم کړی نو دا باطل مسلک دی د کراميه. اوس په هغې باندې رد کړی امام بخاري. بس مخکې سره مناسبت واضحه شو مخکې په مرجعه او اوس په کراميه په فرق دولتونه دي او کتاب الایمان سره مناسبت په داخل کې ایمان کو او غرض یې معلوم شو چې رد دی په کراميه باندې. کراميه وایي ایمان اقرار دی زړه ته هېڅ دخل نشته. امام بخاري وایي ایمان کې غلط دخل دی جبلیان ایمان کې څه دی زړه دخل دی. خلاص شو خبره. اوس لا شرح ترجمة الباب باب ما جاء هغه حدیث راغلی په بیان د دې خبرې کې. ما مراد احاديث مخلوقات ما مراد احاديث هغه حدیث جاء في بيان ان الاعمال بالنية
چې راغلي دي په بیان د دې خبرې کې چې اعمال بالنیت دي. هلکه دې کې ما پوره تفصیل ویلی بس دوباره نه واپس کوم چې زموږ د شافعي صاحب اختلاف هم پکې بیا دي او اعمال جمع د عمل او د عمل او د فعل فرق مې درته کړی او د نیت معنا لغوي اصطلاحي مې درته کړی وه او اقسام د نیت مې درته ویلي بس هغې کې ما پوره تفصیل کړی. نو اعمال بالنیت والحسبة حسبت څه ته وایي دا مې ویلی دی طلب د ثواب. اعمال چې سړی کې نیت والا کوي چې ثواب وشي، اعمال چې سړی کوي نو طلب د رضا د الله لپاره کوي. یاد چې موږ د اعمال موږ لپاره کوو که دا دوره موږ د دنیا لپاره کوو غرق شو او که د الله د رضا لپاره کوو نو ثواب پیدا وشي. اوس ما ته ووایئ چې اعمال له نیت پکار دی او حسبه هم نیت ته وایي طلب د ثواب چې کې نیت پکې نو اعمال ایمان هم عمل دی که نه ای خدای پاکه ایمان څه دی عمل او دس هم عمل صلات هم عمل ټول عمل دی نو ټولو له به نیت کې چې ثواب میلو شي او ټولو کې به د الله رضا طلب کې چې الله خوشحاله شي. نو ګوره ایمان له نیت پکار شو ولیکن ایمان له څه پکار دی؟ نیت پکار دی ایمان له چې ایمان یو عمل دی هغې له نیت پکار دی. نو ته څنګه وایي چې یوازې اقرار دی او د زړه تصدیق ته ضرورت دی د نیت په بدله کې کېږي بس ډکې نیت په زړه کې نو ته مسلمان یې او که زړه د نیت ونه کو صرف په خوله اقرار کې ته مسلمان نه. الله اکبر اے مولیانو پر طالبانو پوهېږئ که نه څه مې ووایي چې اعمالو له څه ضرورت دی نیت حسبه طلب د ثواب. نو کلاميه وایي صرف په خولې چې ووایي دا هم کافي ده زه څه وایم چې نیت قصد قلبي ده وایي چې نیت دې نه کړی ایمان دی نه صحیح کېږي باندې شو. والحسبه حسبه معنا طلب د ثواب ولکل امرئ ما نوى تېر شوی دی هر سړي دپاره هغه دی چې نیت یې وکړو څه مطلب ما پکې ثواب مقدر کړو که ستاسو خیر ما نوى نو که نیت یې وکړه ثواب وشي که دې نیت ونه کړه ثواب نو ایمان غوندې لوی عمل له صحیح نیت نه کوي هغې له خو نیت شرط دی د دې حدیث د وجې نه دی مولانا صاحب د دې حدیث د وجې نه دی د دې لرې کې د ایمان معنا تصدیق قلبي ده اذعان یا خدای پوهېږي د دې حدیث د وجې نه دی ځکه حدیث یې ما ثواب مقدر کړو ما خیال نه مقدر کړی شافعي صاحب خیال مقدر کړي د کوم ځای نه ما سره ثابتېږي چې ایمان له تصدیق شرط دی وایي د ایمان تعریف څه دی تصدیق قلبي ویلي چې د ایمان تعریف څه دی تصدیق قلبي مخکې ده فدخل فيه داخل په دې اعمالو کې ایمان هم فعل القلب دی مخکې تېر شوي وضو هم عمل دی صلات هم عمل دی زکات هم عمل دی حج هم عمل دی صوم هم عمل دی احکام شرعیه ټول څه پکې داخل کړل نو ټولو اعمالو له نیت پکار نو بعضو له شرط دی ځکه ایمان نه خو دې حدیث د اشتراط نه معلومېږي دې نه معلومېږي چې ایمان تصدیق دی لکه پوهېږئ عبادات مقصوده له شرط معویل عبادات مقصوده له څه دی شرط دی خو د دې حدیث نه معلومېږي نورو ځایونو نه معلومېږي د ستاسو خیال او وسایلو له چې وضو د شرط نه دی ثواب پکې شته مخکې ده قال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته كل شخص هر شخص عمل کی على شاكلته على نيته امام بخاری دا هر یو سړی عمل کی په خپل نیت د چا نیت د الله لپاره نو عمل ثواب ملو شو او د چا نیت د الله لپاره نه د ریا لپاره ثواب نشو على نيته دې په معنا کې نو څه مطلب نیت صحیح وکړه نو کله بیا خو نیت ته اعتبار نشته کنه باغیرت شو او انور شاه کشمیری شاکرته بل معنا کړی دا على مناسبت طبيعته على مناسبت کافر د خپل طبيعت مناسب نیت کوي د بوتان عبادت کې مسلمان بل شان کوي او مسلمانانو کې بیا متعدد خلک دي تو ډېر اعلی نه څو کمزوري نفقه الرجل على اهله يحتسبها صدقه چې سړی خپل کور والا نفقه وړي او د الله ثواب طلب کوي د صدقه کور راشي وړي نو ثواب نیت کوه یو فرض دی کې وړي ثواب دی کې یو فرض دی او بل ثواب نیت کوه مولانا صاحب نو اجر به ملو شي اجر به ملو شي وقال ثم ولكن جهاد ونية ثبت ولكن عليكم جهاد ونية دا یو اوږد حدیث مختصر دی چې وایي زه هجرت کوم
هجرت ختم شوی د مکې نه مکه دار اسلام دی ولکن علیکم جهاد عملی وي نو جهاد کوه او که فرضي نه وي نو څه کوه لکه نیت کوه. یعنی غرض د امام بخاري رحمت الله علیه د درې واړو احادیثو له څه شو د نیت اهتمام شو. څه شو لکه او کلامیه فقط اقرار ته وایي د نیت لا استقل ورکوي نیت خاصه قلبي لا نشر غیر مرتب شو. دا کل یعمل على شاکلته دا چا سره لګېږي دا د کل امرئ مانوا سره لګېږي. چا سره لګېږي؟ كل يعمل هذا انسان ده خپل نیت مطابق دا غي سره لګيږي او نفقه الرجل على يحتسب دا حسب سره لګيږي او قال رسول الله جهاد ونيه دار بنيه خلاص شو خبره ورپسې شوانا صاحب حدیث دی عبد الله بن مسلمه مولانا صاحب مخکې شوی دی بار دیر شوی دی د دې ټولو شیخ دی ادم دی مالک دیر شوی دی امام مالک مولا دی یحیی بن سعید الانصاری دیر شوی دی محمد بن ابراهیم التیمی بن دیر شوی دی علقمه بن وقاص الدین دیر شوی دی عبد الله بن مسعود د شاګرد دی عن عمر بن الخطاب رضی الله ما د تنوی دی یحیی بن سعید نه واحد روایت غریب دی او ویګه کنه یحیی بن سعید نه په روایت سره غریب دی یحیی متفرد محمد بن ابراهیم التیمی متفرد القمه متفرد عمر متفرد اولاد ګوره الته کې حمیدی وغیرہ وی بیا دې کنه د عبد الله بن مسلمه ولله دې سلام کوي الته کې استاد حمیدی دته سوچا لکا عبد الله بن مسلمه بیا شو مخکرا او دته احادیث الته انما هو الاعمال بالنیه نور تفصیل مې ویل ولكل امرئ ما نوى ومن كان هجرته الى الله فهجرته الى الله دا جمله لیکنه یادې ما ولي ویجه ولي نوى دلته شرط او جزا یو شو دا جواب او فهجرته مقبوله الى الله ورسوله ورته هجرت اقسام کول ویلي مقبوله نوى بشرط جزا یو نشي ومن كان هجرته لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته مردوده الى ما هاجر اليه تفسير قران ویلي مولانا صاحب دا انما الاعمال بالنيه دا غیر لپاره پوره مناسبت واضحه دي ورپسې او ولرت مرجع او راغه الاعمال بالنيه نو ایمان په عمل کې داخل دي عمل قلبي دي نو نیت ولر ضروري دي دوه ورپسې وبه قال حدثنا حجاج بن الحارث قال حدثنا شعبة قال اخبرني عدي بن سعيد قال سمعت عبد الله بن يزيد عن ابي اسحاق وعن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهي له صدقه. فرمای ورا حجاج بن منهال د ټولو صحابه راوي دی ورته دنه ښه ابو محمد بن دا دور پسې او حدثنا شعبة بن الحجاج دیر شوی دی عدي بن ثابت مولانا صاحب عدي بن ثابت دې تابعي دي ټول صحابه راوي دي عبد الله بن يزيد تابعي دي ټول صحابه راوي دي او ابو مسعود هغه دې چې عقبه دي هغه بدرینو کې نو مبارک دې شو کنه شو چې ما وسو کو چې دا بدري نه دی وراجب دا چې دا بدري دي ابو مسعود عقبه بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله انفاق والاهل يحتسبها او طلب الثواب ذلك فهي له صدقه. دا معنی چې دا خو په مال عزیز او ما خبر ورنا لکه کې ثواب دې کوه نو دا فرض نه کړو دا ثوابونه دې شي ورته سامان وړي ثواب نه کوي چې دا مال اثر باندې ډوړې او پرې مونږ ګوټي ډوړې او پرې نو دا بس چې وځي په تکلاشي نو دا مونږ کې دا به وځي ونيسي اما یو حق نه حق ورکول شي الله باندې ده مناسبت د دې حدیث جا سره شو دا يحتسبها حسبه سره شو یلکه کوی کې کنه دې کې سمانه میږي دیکھیے وہی چیز یو عمل کے صدقہ ورکے نیت کا ونو ایمان خدا طول موقوف علیہ بطریق اولا ولا نیتوں کا جناب خدا ہے یہ صدقے نیت کے علا دلالت نصر ترجمہ طلبہ معلومی ہے صدقے نیت کے ایمان دا طول موقوف علیہ سمو ایمان دا طول بطریق اولا ولا نیتوں کا ورپسیشا اور مسائل مستمرکہ آسان لکھا دور پسیشا وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا وجدت عليها حتى ما تجعل في فم امراتك. حكم بن نافع دام کے دیر دی ادم استاد دی میرے استاد نے شعبہ ابن ابي حمزه تیر شوی دی شقال ابي زهري بن شهاب تیر شوی دی عامر بن سعد نام تیر شوی دی تصاب بن ابي وقاص زویری اجل او تابعین ندی
أنه أخبره لا ولا خبره في سعد بن أبي وقاص النبي عليه السلام قال إنك لن تنفق نفقة تبا يقضي خرجك ونفقات تبتغي بها وجه الله مناسبة تباشر يعني يقول لك إلى الله نو چې صدقې د الله د رضا نیت کې نو ایمان خو موقوف لري په طریقې ولا مولا نیت کې رات په ګرامي او یوازې اقرار کوي الا وجد عليها دا په ثواب ملوشي حتى ما موصول له اغه لقمه مې ولا کې واغشتا لکه په روایت حتى اللقمه دې اغه لقمه تجعل كثيرا واقعي فم فمانا د خلې ته وي په خله د امرأته کې داخله کې داخل يقول لك اللقمه والكبر يصاب نيات تسدي يخلص مشاكل ايه ولا رب اقبل لازم يشنس بلا مشنن اللقمه قري ما تبدا جسد اللقمه وركه نو تقبل انقضاء الشهوات النفسانيه وكه نو كده شهوات النفسانيه وانقضاء کې نیت تغيب دې کې اجر يا الله التي تنفي خلاصة تجمع في أمور شهوانية وخلية وإخلاق شعر الشيء الله وأجر ذلك نشي إيمان के लिए तो करो कब देता हो أمور شهوانية के लिए तो ثابت है ईमान को और ऊपर पता है थोड़ा मान और हदीस करीब मसले मालूम है इसमें क्या होता है कि हर नफा के लिए अल्लाह ताला शाबाश और ना हर नफा के लिए चार अल्लाह ताला अल्लाह अजर وقد الله رضا يتلقى أجرنا من الأبي هذا ما تدعو فيها بفهم جملتك معلومة شهوان مول شهوانية وكذا الله رضا مولي يخلق خشالة شيء يخلق خشالة ضواشتا أو دين دام معلومة جلدك لك يوم مولا الله أو دخل بوكيا كي جوان دام دي معلومة مشهور دين دام معلومة جلدك سر إحسان كوا سر كوا إحسان كوا أو خارو لك مراكب بركا خارو بشيرا بس فتو مولانا